سلامونه ملګرو سعودي عرب په امریکا کې د 600 بلین ډالرو انویسټمنٹ کول والده چې په دې انویسټمنٹ باندې د سعودي عرب نه ډېر مسلمان ملکونه خفه هم دي په سوجه ته خپه دي خپه کېدل د پکار دي کنه مکمل تفصیل در سره په دې ویډیو کې شریکوم تاسو به هم کمنټ لازمی کوئ چې آیا سعودي عرب لا په امریکا کې دومره غټ انویسټمنٹ کول پکارو کو نو کچري سعودي عرب په امریکا کې انویسټمنٹ کولو نو بیا څه خبره داسې کې دي چې هغه خبره سعودي عرب په امریکا باندې په ټرمپ باندې منل شوې د نورو مسلمان ملکونو د پاره پاغه باندې هم تفصیلا خبره کوو خو هغه نه مخکې 600 بلین ډالر اماونت چې کم دی کنه دا یو ډېر هیوج اماونت دی په دنیا کې ټول نه ټاپ مالدار سړی چې کم دیغه ایلون مسک دی د ایلون مسک اساسي کچریتا سو ګوري هغه 400 بلین ډالر دی مطلب د ایلون مسک د اساسونو هم زیات انویسټمنٹ سعودي عرب په امریکا کې کولو والا دی او دا دومره غټ انویسټمنٹ ته کدي انویسټمنٹ د پاره د سعودي عرب حکومت امریکای لا غټ شرایط هم کې خو دی نو ټرمپ هغه شرایط خوشي هغه شرایط په منلی وو چې بالکل موږ دستا خبره منو خو د 600 بلین ډالر انویسټمنٹ ته په امریکا کې وکا هغه څه شرایط کې دی شي او هغه سعودي عرب حکومت ولې نقل او مسلمان ملکونه څه ګیله کوي ادا رجی چې سعودي عرب لوي پکارو مسلمان ملکونه چې نور څومره هم دی ایت دا ګیله کوي چې سعودي عرب لا پکارو چې دومره غټ انویسټمنٹ ته په امریکا کې نو کم از کم امریکای لته دا وایا چې په غزه کې په مسلمانانو کم ظلم کیږي نو هغه جنگ بندي دیو کی امریکا دی ولګي او اسرائیل دی وای چې ته دا جنگ بند کا او چې امریکا ولوي نو د امریکای په خلا باندې اسرائیل په منډه باندې باندې جی د امریکای په یو حکم باندې اسرائیل دغه جنگ بندول شي نو ټول مسلمان ملکونه ته دغه ګیلا او شکوه هم کوي چې کم از کم سعودي عرب لپاره انویسټمنٹ دغه خپل خوخره چې هر ځای کې کولو امریکا کې کوي یورپ کې کوي هر ځای کې کوي او کم از کم چې تا امریکا کې دومره غټ انویسټمنٹ کولو نو تا ډونلډ ټرمپ په دې خبره هم اګری کول شو بل سعودي عرب چې کوم دی د مسلمان ملکونو ته سعودي عرب کې دغه ډیر زیات امپورټنت سعودي عرب لزکه حاصل لې چې یو خو زمونږ د خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم عقاید او جهان خار په سعودي عرب کې د مدینه بل معظم خار چې کوم دی مکه چې زمون خانه کعبه را پکې زمون ټول دین هم دغه مکه او مدینه کې پروت دی نو ځکه سعودي عرب یو ډېر اهمیت حامل ملک دی نو ځکه سعودي عرب لا پکارو چې د ټول مسلمان ملکونو سره رايوځي شوی او د ول ویلو چې زه د تاسو مشر مورازي ما سره کینې ما سره په یو ټیبل کینې راځي چې د مسلمانانو ترکیانو د پارسوکو مسلمانانو سره چې په دنیا کې کم ظلم زیاتې کیږي چې هغه د پاره مونږ ټول را یونایټډ شو نو کچره سعودي عرب حکومت دا پلان لرلو او دا کار کړی وي ښا لکه دا خو ځان لا خبره ده چې سعودي عرب که غوښتل چې د ټول ملکونه را یوځای کول شو دای را یوځای کول شو دا خو ځان لا یو سیپریټ ټاپک دی خو دیږي کې سعودي عرب چې کله دغه ډیل ساين کولو امریکای سره نو تاسو لپاره له ډونلډ ټرمپ دغه لسوي د سعودي عرب باچاله ډونلډ ټرمپ سعودي عرب باچاله وای دا به د ما د پر ډیره د فخر او د عزت خبره کچریتا اسرائیل قبول کو وای دا ډیره د مهله لپاره د فخر او دغه خبره کشریتا اسرائیل قبول کو دغه لوي امریکا د سعودي عرب لوي جی نو تاسو مالو وای چې سعودي عرب لا دومره غټ انویسټمنٹ په امریکا کې پکارو کنه او ها کچره د انویسټمنٹ کولم نو بیا امریکای سره د شرایط کې خو دې شو چې هغه شرایط د لپاره امریکا رضا کې دې شو ځکه دومره غټ انویسټمنٹ د 600 بلین ډالر انویسټمنٹ چې کم دی دا یو ډیر هیوج اماونت دی په دې باندې زویم چې دا ټول پاکستان په ته تازه کول شي ټول پاکستان په تر نیو کول شي د پاکستان غریبي په ته راتلون کې شل ډیر شکل له ختمول شي دومره غټ اماونت ترورا خو خیر دې حواله سره تاسو سره لري کمنټ لازمي وکړئ